یو پیره صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یو صحابي شکایت وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستور بداو چې کله به منځ وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم با سلام وګرځولو نو صحابه به راجمع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صحابه کرامو ته د دین تذکرې کولی، د دین تعلیم به ورته کو. نو یو پیره یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سلام وګرځاو دغه صحابي روان شو. نو د صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا الله رسوله دا مرګره زمونږه مشورې ته نه اساریږي، زمونږ په دې مجلس کې نه کینی چې کله تاسو سلام وګرځوئ نو دا مرګره په منډه منډه کور ته لاړ شي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو دی صحابینا زمونږ دی مرګري نه تاسو کوي چې د څه وجره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو پیرا سلام وګرځاو، دغه صحابي روان دی. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته आवाज وکړ مرګریا دی خوراشه. دغه صحابي راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل اے زما ملګریا څه مسله ده، زه سلام وګرځوم ته مشورې ته نه کینې، مونږ د دین خبرې کوو، مذاکرې کوو، مباحثې کوو، یو بل سره د دین هغه تقاضې چې کوم دی یو بل ته بیانو، لیکن ته زمونږ د مجلس کې نه کینې، څه مسله ده تا ته؟ د ما محترمو مسلمانانو دغه صحابي غلی ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا تپوس کوي ای مرګري ولې نه کینې؟ زما محترمو مسلمانانو دا صحابي بیا غلی دی، بیا ته د الله رسول تپوس کوي ای زما ملګریا څه مسله ده ووایه. دغه صحابي وایي د الله پیغمبره د الله رسوله که زه تاسو ته دروغ ویم نو تاسو د الله پیغمبر یی، زه به چې کوم دی گرفت کې راشم، الله رب العزت به ما گرفت کې راولي، ځکه تاسو پیغمبر یې، تاسو ته دروغ نشم ویلی. خو د الله رسوله که خپله واقعه درته بیانومه، که خپله قصه درته ذکر کومه، د الله پیغمبر تاسو ته به دک میلاو شي، تکلیف به میلاو شي، درد به میلاو شي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل ای زما ملګریا څه واقعه ده بیان کا. زما محترم مسلمانانو صحابه ناست، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه صحابي خپل واقعه بیانوي. وی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم کور کې زیمه زما اهلیه بیبی ده، ښځه مې ده. د الله رسوله مونږ سره کور کې یو لنګ دی، صرف یو کپړه ده را سره. او زما محترم مسلمانانو په هغه وخت کې به په عربو کې هغه کس ډیر زیات مالدار او چې هغه سر به دوه لنګونه و، یو لنګ به د پرتوک په ځای استعمالو او بل لنګ به د کمیس په ځای استعمالو. خو زما محترم مسلمانانو دغه صحابي سره یو لنګ دی، دی وایي د الله رسوله کور کې را سره یو لنګ دی، زیمه او زما اهلیه ده، صرف یو لنګ دی را سره. د الله رسوله کور کې مونږه کنده کنیستې ده، یو کنده مو وهلې ده. د الله رسول تاسو پسې چې د اقامت आवाज وشي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، د الله رسول خپل بیبي ته ویم ای زما بیبي دا لنګ ما ته راکا او خپل د عورت حفاظت، خپل شرمګاه حفاظت په دې کنده کې وکړه، کندې ته کوزه شه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې جمع ودرېده او زه زما رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د جمع من ادا کومه. د الله رسول غریبی ده، فقر ده، د الله رسول کپړې نشته، او چې کله تاسو پسې منځ ادا کما نو مشورې ته نه اساریږم، د الله رسول په منډه منډه لاړ شم چې زما د اهلینا منځ قضا نشي او هغې ته زه ویم کندې نه بره روخېجه دا لنګ واله لنګ واچوه او زه د خپل شرمګاه حفاظت په دې کنده کې وکم، کنده کې کوز شمه، کندې ته کوز شمه، خپل د شرمګاه حفاظت په دې کنده کې وکمه. د الله رسوله کپړې نشته، غریبي د فقر ده.
د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا واقعه واورېدله د الله پیغمبر سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې، صحابه هم وجړل. د الله رسول صحابه ته وویل ملګرو وګورئ زمونږ دې ملګري کره دومره فقر د غریبي ده، دومره کپړې نشته، موږ ته خو پته نه وه. ای محترمو مسلمانانو کله چې بیا مال غنیمت میلاو شو د وګوره دې صحابي خپل کور کې خپلې بیبي ته دا واقعه را نه بیان کړي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل د غریبۍ، خپل د فقر، خپل د غربت واقعه بیان کړي ده. دا دې صحابي خپل اهلیې ته نه ده بیان کړي. لا کله چې مال غنیمت میلاو شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی ای ملګرو هغه غریب صحابي ته आवाज وکړي، هغه فقیر صحابي ته आवाज وکړي، هغه غربت والا صحابي ته आवाज وکړي، هغه صحابي چې هغه سره یو لنګو. کله چې دغه صحابي راغی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کپړې ورکړې، یو ځای کپړې د ده دپاره وي دا یې ورته ورکړلې ای ملګریا دا کپړې ځان له استعمال کړه. بل ځای کپړې ورکړلې و ای ملګریا دا کپړې خپلې اهلیې له ویسه. زما محترم مسلمانانو کله چې د صحابي کپړې کور ته روانې کړي دي، کور ته لاړ، کور ته ورسېدو، اهلیت یې تپوس کوي ای خاونده کپړې دې د کوم ځای نه راوړي، دا چا درکړې؟ زما محترم مسلمانانو نن که مونږ خپل ځان ته سوچ وکړو، خپلو بیبیانو ته سوچ وکړو، زمونږ بیبي چې په یوه جامه کې یو واده له لاړه شي نو په دغه جامه کې بیا بل واده له نه ځي، وایي دا را سره امزولو، دا را سره ملګرو لیدلې ده. بیا به راته وایي خاوند د بې غیرته د جامې دله نشي کولی. زما محترم مسلمانانو اخو صحابو هغه صحابیاتو د صحابي کپړې کور ته وړلې، بیبي ورته وایي کپړې دې د کوم ځای نه راوړې؟ دا صحابي ورته وایي ای ښځې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډیر مجبوره کړم، ما ورته د خپل د فقر، د غریبۍ، د غربت واقعه بیان کړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه شو، اوس مال غنیمت میلاو شو، د الله رسول زره وغوښتمه دا کپړې راکړلې، ای بیبي دا یې ما ته راکړلې چې ته ځان له استعمالوه، او ای بیبي دا یې چې کوم دی نو ستا دپاره راکړي دي دا ته استعمالوه. دغه صحابیه څه وایي؟ زما محترم مسلمانانو سوچ وکړو، دغه صحابیه څه وایي؟ وایي یا لیتنی مت قبل هذا، وایي کاش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمونږ د درد، زمونږ د غربت، زمونږ د فقیرۍ خبر نه وی رسېدلی او د دې نه مخکې زما وفات شوی وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زمونږ د فقیرۍ د وجې درد رسېدلی وي، تکلیف به رسېدلی وي. زما محترم مسلمانانو دا د صحابه کرامو هغه واقعات